زما علي خان نوم دی، د دې جالبې اوسېدونکی یم او دغه زمیندارۍ سره م د پخوا نه دا تعلق دی پلار په نیکه. نو اوس چې دې مهینه ټایم کې مونږ غنم وکرو نو مونږ لا پیداوار زیات راکوي، او که نه چېرې فرض کا پسینه شي رستو شي یخنۍ ته شي نو بیا پیداوار کم راکوي. خو اصلیت کې مونږ ته د غنمو تخم میلاویږي اوس ډېر زیات ګران. زنګ نه دا تخم مونږ شناختي کارټونه یې لیکلي وو چېرې تاسو له به مونږ تخم درکوو، خو هغې راله په ټایم را نه کو. نو څنګه اوس مونږ چې غنم ولو په 200 او په 6,000 روپۍ مونږ ته من غنم میلاویږي، او بم څنګه د ضرورت په ټایم کې نشته دی. په هغې باندې مونږ په جنریټرو بخور کوو په بیه په 200 روپۍ او 900 روپۍ ګینټه بخور دی. نو دلته کې چې مونږ هغه هر څونه خرچې نیټروپاس یا ډي پي دا ورته واچو بیا مونږ له هغه آمدن نه کوي. باقي د چې کله غنم داسې لږ زنګ ډاډه شي او برابر شي نو په موسمي حالات کې په سیلاب راشي، نو سیلاب یې رانه هغه ډوب کي نو مونږ ته ټول نقصانات مونږ له راشي. دنګ دا کلي جاله بیله دا په دې وجه لږه ښکته ده نو مونږ له ډېر زیات نقصانات راځي. د هغه د موسمي حال دغه کې په مونږ باندې دا سیلاب راشي نو څنګه هغه څومره خواري زاري چې دي نو هغه رانه خرابه کي رانه لو کي هغه غنمو د ریبول هم نی بوسته مال د خوراک هم نی. نو مونږ له نقصانات دي. خو غټه خبره زنګ دا ده چې تخمونو او د اوبو مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې اوبه بره نه په مونږ اوچې شي دې ټایم کې حکومت مونږ سره څه تعاون نه کوي چېرې ته مونږ ته د اوبو څه هغه را سره وکړي چېرې مونږ اوبه راشي. بند یوسي په شکال کې بند یوسي بیا د په شکال نه رستو دې خواته یو ګوټو بني. نو اوس هغه غنمو لپاره مونږ پټۍ چې کوم باران ونشي او غنمو لپاره پټۍ مونږ اوبه کړو نو الې په وتر بیا هغه غنم پې کرو نو بیا مونږ ته لکه فایده راکوي. خو فایده دا ده چې ضرورت ټایم کې چې کله غنم ډډه شي پخیږي نو هغه ټایم کې په مونږ اوبه راشي نو هغه اوبه هغه فصل نه ټول خراب کي. مونږ د جالبې د اوسېدونکو زمیندار خلک یو، مونږ ته د سرې ضرورت دی، د تخم ضرورت دی، راته د اوبخور ضرورت دی راته. مونږ هم حکومت ته تا مطالبه ده چې مونږ سره دې څه مدد وکړي. مونږ چې وخت اوبخور راشي نو څنګه اوبه نه وي، چې کله مونږ غنمان وکړو غنمان وشي نو په هغې باندې اسه دریاب د سیند پرې راشي نو مونږ نه هغه غنم ټول ډوب کړي. دې ټایم کې اوس مونږ سره تخمونه نشته، ځمکې را سره ډېرې دي خو د تخمونو وس پې څنګ نه رسي. مونږ حکومت ته دا مطالبه ده چې مونږ سره څه مدد وکړي، مونږ له د اوبو بندوبست وکړي او مونږ له د تخم څه بندوبست وکړي. دې ټایم کې چې مونږ غنم وکړو نو دا 13 منې جرب کوي، نو چې بیا اخري ټایم شي او څنګه پې وس نه رسي نو چې په اخره وکړو په پو ما کې نو هغه بیا مونږ له 10 منې جرب کوي او د 100 روپۍ پې ولګو نو مونږ له 10 روپۍ هم نه کوي. نو په دې وجه مالې زموږ ټول کار روان دی.